بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي شريح العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. د مخکنی حدیث د سیدنا ابو هریره رضی الله عنه روایت او د دې روایت مضمون تقریبا یو دی، البته دې کې څه اضافي دي چې هغه اضافه په کې نشته دی. او الله چې سیدنا ابو شریح په دې کې کوم الفاظ سیوا کوي، سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلی الله علیه وسلم، در زیات تاکید د پاره سیوا کوي. لکه زمونږه یو سړی به خبره کوي چې فلانی دا خبره کړې ده، بیا وی لکه داسې یاد دی ماته لکه دا وخت، داسې یاد دی لکه دا وخت. دا دې دپاره کوي چې دا خبره ما یې کړې نه ده، ټیک ټاک خبره ده. دغه صحابي دا وی چې سمعت اذناي وابصرت عيناي، زما سترګو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدو او زما غوږونو دا خبره اورېدله کله چې هغه حين تکلم النبي صلی الله علیه وسلم، کله چې هغې دا خبره فرمایله. لکه موږ وایو ما په خپلو غوږو اورېدلی او ما په خپلو سترګو لیدلی. صحابي وی دا خبره چې کېده د چا په اسناد یې زه نه وایم، ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدو او دارنګې چې خبره هغه کوله نو ما اورېدله. دا زیات تاکید دپاره دی کې مقصد دا یې چې هېر شوي نه دي، صحابه دروغ نه وایي. فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. دا پرونی جمله را به ورځنی چې څوک ایمان لري په الله پر ورځ وروستنی فلیکرم جاره، نو دی د خپل میلمه اکرام وکړي، عزت دې وکړي. نور احادیثو کې د هغې تذکره شته دی. صحابه کرامو د سیدنا معاذ بن جبل حدیث ته تپوس کړي چې یا رسول الله ما حق الجار علی الجار. تاسو خو موږ ته بیا بیا د ګاونډي حقونه وایه، د ګاونډي څه حق دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم راته فرمایل چې ان استقرضک اقرضته، که ته صاحب استطاعت او ستا ګاونډي ستانه قرض غواړي نو قرض ورله ورکړه. اوس خو قرض څوک پیسې نه ورکوي، بلکې جملې هم لیکي چې یو سړي له قرض ورکړي نو ورسره یو ګټه هم ورکړه او دې دپاره ورکړه چې که سبا یې ته غواړې چې تا له خوله ښه والی شي. یعنې زمونږ اخلاقي معیار ډېر راغورځېدلی دی. قرض څوک نه ورکوي واپس، صاحب استطاعت به یې قرض نه ورکوي، بلکې دا خوند ورکوي چې یاره یو سړی ما پسې بیا بیا راځي او زه به دا په قرض ناست یم. یو سړی چې به مقروض و او صاحب استطاعت به و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغه جنازه نه کوله. دا ډېر خراب خوی دی. او یو سړی چې تا وتم به په دې طریقه چې هغه دی ویرو چې څوک قرض نه ورکوي بیا واپس، نو هغه بیا مستحقینو ته هم قرض نه ورکوي. ویرېږي سړی چې دا خلک خو پیسې خوري. نو یو طرف ته دا د ګاونډي حق دی او بل طرف ته ګاونډي چې کله تا هغه له قرض ورکړي نو هغه سره دا حرکتونه کوي. او که ته په نرمۍ پوهېږې چې بھائی دا مه کوه بې اعتماده به شي،
نا به وایي ما له ایکاله نه دي رسول. دا زمونږ ایمانی معیار دومره راغورځېدلی ده. دا د ایمان تقاضا ده چې یو سړی قرض وغواړي ورله ورکړه، او چې تا سره پیسې وشي نو ورله ورکړه سمدستي. نو زمونږ هغه قرض په قرض اخلي لګیا وي، او د هغې بل ورسره پروا نشته دی چې دا به زه کله واپس کوم. نو بیا یې فرمایل ان استعانک عنته، که هغه ستا نه څه امداد وغواړي نو امداد ورسره وکړه، دا حق دی د ګاونډي. وین مرضه عدته، او که بالفرض هغه بیمار شي نو ته به عیادت لځې، تپوس به یې کوې. دا تپوس پوښتنه هم زمونږ د عدل بدل شوي دي. مریض نه څوک تپوس نه کوي. وین احتاج اعطیته، که هغه محتاج وي بالفرض نو قرض نه هسې ورله ورکړه څه کنه. ان اصابه خیر هنیته، که د خیر څه خبره ورته ورسي، څه کامیابي شي ورته میلو شي نو هنیته مبارکبادي ورله ورکړه چې ښه زوی دی شوی دی مبارک شه، زوی له دې واده وکړه مبارک شه، زوی دی پاس شه مبارک شه. دا د ګاونډي حقونه دي. دې حدیث چې سړی ګوري او خپل عمل ته ګوري او خپل معاشرې ته ګوري، نو بیا شاید چې هغه ته اندازه وشي چې زمونږ ایمان دا رسمي ایمان دی، زمونږ د خپلې طبې ایمان دی. هر کار د خپلې طبې دی. پاکستان آزاد ملک دی، خو د ازادۍ یو فایده دا ده چې څه دې خوښوي نو کوه. مونږ د ازادۍ نه دا مطلب اخیستی. مسلمان آزاد نه وي، مسلمان د قوانین شرعیه پابند وي. لګي یا نه لګي ځان له مسله ده، لیکن د حقوق ادایګي دا ضروري ده. وین اصابته مصیبه عزیته، که تکلیف ورته ورسي نو ته به هغه له تعزیت کوې. بیا وایي چې ته به د خولې نه داسې څه شی نه راوباسې چې هغه ته بد بوی ورسي، او د آخر کې چې څه وایي دا خو دې خوا کې مونږ نه تېرېږو. ان اشتریت فاکهة فهد له، که څه میوه دی اخیستي که نه نو تحفه کې هغه له ورکړه چې دا مونږ میوه اخیسته نن کور ته راغلې ده، نو تاسو پکې مونږ سره وخورئ. داسې ګاونډیان به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کول، او د هغې احترام به یې په داسې طریقه باندې کوه چې دا سړی ګوري نو پوه شي چې زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم هغه د ډېرو لوړو اخلاقو خاوند و. زمونږ سره نسبت په دې باب کې هغه سره نشته ده، هېڅ تعلق نشته. زمونږ خلک یوازې مونځ روژې له زور ورکي، هغه هم دي، د هغې نه هېڅ څوک مسلمان انکار نه کوي. لیکن دا هم حدیثونه دي که په دې به څوک عمل کوي. نو دې باندې عمل کول پکار دي، کوشش پکار دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر فرمان پوره کړی شي. د بیا خبره وکړه ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه جایزته، څوک چې ایمان لري په الله پر ورځ رستنی نو هغه د اکرام وکړي، د خپل میلمه عزت دې وکړي، د خپل میلمه جایزته، د دستور مطابق، د رواج مطابق. میلمه د بار نه راشي نو د هغه د اندازې مطابق د هغه احترام پکار دی. انزل الناس منازلهم، ټول خلک یو برابر نه وي. یو سړی چې کوربه دی نو هغه هم دومره مالدار نه وي چې د بل په شان تېرې شي، خو د هغه د شان مطابق احترام دی وکړي. جایزه څه ته وایي؟ دستور، قاعده، رسم رواج. لکه زمونږ د پښتنو رواج دا دی چې څوک راشي نو کښېنئ، اول پې اوبه وڅښئ بیا پې چای وڅښئ، عام دغه رواج دی. د روټۍ وخت یې روټۍ پې وخوري، او طریقه دا چې کور کې څه تیاري اول راوړي. که سړی لږ صاحب استطاعت وي او لس شل منټه یي روټۍ ده نو خلک لړ شي بازار نه ولس راوړي څه کباب مباک پکوړې یو څه ولس، دې ته جایزه وایي. یعنې څه رواج چې دی اوس تیاره باندې راغلی دی نو ښکاره چې د هغه دپاره د چرګ انتظام نشي کېدی. چرګ پخوا خو عزت اوس خو چرګ ګن دی سي د بازار به څه چرګې. نو بار کیف چې څه رسم دی او څه رواج دی څه عرف دی د هغې مطابق د میلمه اکرام وکړه. شپې له راغلی دی نو بېشک انتظام دی د هغه د موسم مطابق وکړی شي. که جمعي نو بړستن دی ورکړی شي،
او کوړه نو پکار دی چې د پکی مکی تنظیم وکړي شي. دا میلمه احترام دی. خو دې سوزونو باندې زموږ تجربه دا او تاسو هم تجربه وي چې احترام او عزت باندې هغه څوک پوهېږي چې خپله عزتداري خپله محترمي. بې عزته سړی د چا عزت نشي کولی، بې احترامه سړی د چا احترام نشي کولی. دا زمونږ چې د میلمنو سره خراب رویه ده. میلمه یوازې هغې ته نه وایي چې زه او ته یې پېژنو، میلمه هغې ته هم وایي چې هغه څوک پېژني نه. نو مونږ دغلته کې دا ثبوت ورکوو چې مونږ بې عزته خلک یو. زمونږ خلک بس وایي میلمه راغلی و نو بړستن یې پټه کړې وه، نو دې وجه باندې د چا له بړستن نه ورغلو. سمه خبره ده. په فلاینګ کوچ کې اکسیډنټ کېږي، د اکسیډنټ په فلاینګ کوچ کې جرده نه دی. زمیندار زمینداری کوي نو کله ځان لخپه وایي او کله لاس وایي، نه دی زمینداري نه کوي. داسې طریقه ده. دا اصل کې خپل باطني پلیتی ښیي چې زما زړه دغه شان دی. یو سړی چې پتا باندې دغه ګمان وکړي ته بس وایي دا ټیک دی چې غلي خلک، دا انکار خو نه کوو، لیکن مونږ خو غله نه یو. که زه بار لړ شم په ما باندې یو سړی دغه شانتې خیال وساتي او زما سره هغه رویه وکړي نو په ما به څه تېرېږي. دا د عزت خبرې هغه سړی پېژني چې هغه عزتدار وي. بې عزته سړی د عزت په خبرو نه پوهېږي. وداسې بړستن کا مونږ د لږو خلکو وړي په دې اوسه کېږي نه. جومات نه یو سړی غلا وکړي نو ستا په خیال څه چل وشي، بل ورا نه شي. کور نه څوک غلا وکړي نو بله پیدا نه شي. دا بانې مه جوړوه چې پلاني دا چل کړه او ځکه ما دا چل وکړو. دا دلیل دی دې خبرې چې دا مونږه څه کار کوو نو مونږ په خپله عزتمند نه یو. د خپلې مرتبې خیال ساتل پکار دی. قال وما جائزته یا رسول الله نه تپوس ته وشو، ویل راوي چې ما جائزته د هغه دستور مطابق جون څنګه دی، څه شی دی چې هغه له زه ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یوم و لیله، یو شپه یو ورځ د دستور مطابق د هغه پتا حق دی. که ته یې پېژنې او که نه پېژنې، که ستا خپلوان دی او که پردی دی، خو یو شپه یو ورځ د هغه جایزه ده، تنخواه یې ده، بلکل لازم ده د هغه دپاره. یو شپه یو ورځ ضروري ده. که ته میلمستیا کوې نو والضیافتو ثلاثة ایام، میلمستیا بیا 3 ورځې، یعنی یو ورځ خو خامخا او بیا 3 ورځې میلمستیا ده. بعضې خلک لړ شي غمونو لکه نه، یا به راشي تا کره غم له. غم کې څه اصول دي؟ غم کې طریقه دا وي چې مړی دفن شي، ښخ شي او تعزیت ته وکړه د مړي وارث سره. زه خپلې خپې روانې که دواړه بال بچم بوزه میلمانه شي. ناس پې 3 ورځې پراته وي، ولې ترور مې مړه وه. دا ډوډۍ چې ته هلته خورې دا حلاله خورې، یا تا کرې یو سړی راځي او 3 ورځې د غم روټۍ خوري تا کره، دا حلاله خوري، دا حرامه ده. د مړي په کور به میلمه کېږي نه. دا میلمستیا ته چې د بار نه راغلي دا څه دي؟ دا میلمستیا ده. دا بېغیرتي ډېرو خلکو کې موجود ده. ما د څوک وایي مجبوري ده، ورته مجبوري نه، ته مه پاتې کېږه چا کار تا که پر څوک نه پاتې کېږي. یو اسانه طریقه ده. یعنی د غم نه خلکو خادي جوړه کړې ده. 3 ورځې دی ناست یم، دا 3 ورځې پروت یم، دا څه شی دی؟ دا ضیافت دی. نو ضیافت خو د مړي په کور کې حرام ده. دا رواج مات کړه، دا رواج غلط دی، دا غیر شرعي ده. دا د مومندانو علاقه کې ډېر خلک د هغې نه متاثره شوي بېچارهګان، اوس خل الحمدلله د هغې اصلاح کېږي. پخوا به هغې قبر له هغې تلل چې وبېرېدل چې او څاروی لال شوی ده. دا خلق مجرمان نه دي، دا هغه خلق مجرمان دی چې هغه پوهه ورسره شته لیکن خلق نه پوهېږي. دا د علماو ذمه داري وه چې هغې پوهه کړی وي خلک. دا زموږ دین نه دی. د اکرام د ضیف تعزیت له چې مونږ ځو نه، مونږ میلمانه نه یو،
امونږ تلیو خپل کار لا به وکړو راځو وخت. قال وما جائزته یا رسول الله قال یوم ولیلہ والضیافة 3 ایام فما کان وراء ذلك فهو صدقة علیہ. 3 ورځې تیرې شوي دي، میلمه غریب لا ناست دی، بیمار دی بالفرض، څوک یې شته نه، نور سوارز دی، باد و باران دی، الله پروت دی. فما کان وراء ذلك د 3 ورځې نه وروسته چې کوي، پښتنو متل خو ډېر غلط دی که پښتنو متل غلط دی، دا ولې غریبانانو ته دین نه رسېدلی. د 3 ورځو نه چې وروسته وي فهو صدقة علیه، نو دا په هغه خیرات کول. خلک وایي د پښتو دویم نوم اسلام دی که نه، دا خلک ځان له تسلی ورکوي، دا ځان له تسلي ورکوي. کم دین چې قرآن او سنت کې لیکلی دی ډېرو کمو پښتنو ته معلوم دی. دی خپل رسم او رواج ته اسلام وایي. 3 ورځې پس یو سړی پاتې کېږي، دوی ورته کنځلې کوي، بدر ورته وایي. او حدیث کې راځي دا صدقه ده، دا خیرات دی. یعنې اول د انسانیت تقاضا وه یو ورځ، 3 ورځې بیا د هغې سړي د میلمستیا خبره ده، که خپل دی او که پردی دی، مسلمان دی او که کافر دی، او د هغې نه وروسته چې ته څه ورکوې نه فهو صدقة علیه، دا خیرات دی. او دې ټولو به الله اجر درکوي. اکرام الضیف دی ته وایي. بعضې دوستانو سره میلمنو سره سړی آزاد وي، نو چې راشي سړی د باقاعده تپوس وکړي یاره څه درله پاخه وو، څه به خورې څه به څکې، نو هغه وایي چې فلانی څیز زما د طبیعت مطابق دی. وایي سړی صاحب استطاعت یې ورله راوړي. دې میلمستیا کې زمونږ هم ډېر عجیبه مزاج دی، پوهېږي وا چې دې سړي له روجي نه دی ښي، دی له خامخا روجي به ښي. مطلب دا چې یا دی بیمار شي یا وتښتي. دا غلطه طریقه ده. د دوستۍ خو دا حق نه، یا دوستۍ حق دا چې د دوست خیال وساته. کوم شی غله نه دی ښه هغه ورله مه ورکوه. 13 ورځو کې زما یو کالج کې یو پریزنټیشن و، ما دی چې ټایم خو د روټۍ نو ما یې زما روټۍ تاسو نه شئ پخولی. ولې مې ډېر ګران څیز دی، وینا خیر سره مونږ وکړو. نو ما یې لږ ساګ پیدا کړې بس ول خو دې پکې واچوې زه به هغه وخورم. نو ما دی چې مونږ به سپک نه لګو، نو ما ورته نه سپک به ولې لګی، زه نه شم خوړی څه شی، نو ولې خامخا تاسو ته تکلیف درکوم. نو میلمستیا کې خامخا سړی چرګان خو نه غواړي. اصول لای چې یو سړي د هغه زړه ته کتې شي، اخلاص ته کتې شي. د کم سړي چې په تالي باندې نظر وي نو هغه د دوستۍ مستحق نه وي. دا خبره ځان سره وساته. خلک یې تالي کې خوري، لیکن دا نه چې دوست پیمایش په هغې باندې کوي. اخلاص یو جدا څیز دی، هغه د کردار نه معلومیږي، د تعلق نه معلومیږي، د کړو وړو نه معلومیږي. په تالي کې دننه د انسان چې کوم دی نو هغه دغه څیزونه نه وي، هغې مه تلاش کوئ. زمونږ استاد محترم پنډۍ والا شیخ القرآن غلام الله خان رحمت الله تعالی علیه هغه به ویل بعضې خلک سړي ته د معدې په نظر ګوري، د خېټې په نظر به چاته نه ګورو. نو دغه 3 ورځې پس دا صدقه د پاک باندې. او آخري خبره یې دا وکړه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. دا خو بل حدیث کې ویلی شوی، څوک چې ایمان لري په الله او پر ورځ وروستنۍ باندې فلیقل خیرا، نو یا دې د خیر خبره وکړي، او که هغه نشي کولی نو بیا دې خاموش پاتې شي. اقول قولي هذا.